مدینې ته لاړی نو پیغمبر باندې هم چې خلکو مدینې چې اعتراض وکړ چې هلې راغی ورپسې به دا کفار راشي نو بیا ده ورته ویله چې پیغمبر ویلي چې دا منافقین دي نو د ما زوی باندې چې څوک اعتراض کوي هم منافقین دي لکه خپل زوی چېرته ده زوی چېرته حضور کریم صلی الله علیه وسلم چېرته هجرت او چېرته تا سیاست بیا پیغمبر خو له د کفارو د ظلم او جبر نه تنګ نو په د ډي خان چې کوم کفاره مشرکین ناست دي چې تا زوی هلې لاړ بیا وایي چې بھائی چې عالم ته یا ما ډلې ته ووټ ورکړې بروز معاشر به د عالم تا سره چګېږي او تا دپاره به وکالت کوي نو عزیزانو چې د پیر صاحب ته ووټ ورکړو بروز معاشر خو به پیر صاحب در سره چګېږي حاجي اوس پیر صاحب منور خان ته چې څوک ووټ ورکړي بیا به منور خان ورسره چګېږي نو هغه چې چا ووټ ورکړی یا به وایي چې خو چیر را نه کړي که چرنګ متل ده وایي چیر پورې پرې نه شوه هلته به ورته وایي چې وروره ما ورخو نه چلیږي ته یې ماتې پر شو کیسه به الټی لکه هغه حشر خبره دی هم غلطه ده نو لهذا ووټ د شرعي دلیل باندې دې تا د ضمیر اواز ده چې کوم تا ته خپل ضمیر وایي د یوې خاورې خلک یو یو وطن خلک یو عزیزان یو انا جانه مو ده دی ما وطن ده دی ما کلی ده راتلونکي دواړه چې کوم دي لکه دا ګرده علاقه چې کوم ده دغې علاقې سره ما والد صاحب موږ خاندان او بیا زموږ جنډه د خان اوچته کړې ده موږ هغه سړي پاره ولاړ یو دا زموږ ګټه د خان ګټه ده که د ما یو تاریخي دي خان هم نن بې ګناه جیل چې دی عوام دپاره پرې هېڅ ګناه یې نشته د سړي بې ګناه انسان 71 سال عمر یې ده په جیل چې هم عبادت او تلاوت چې ده ورځ شپه تېروي دا هغه سړی ده چې کوم انصاف هیلث کارډ درکړو کم شوکت خان هم لاهور چې پېښور چې کراچۍ چې درکړو کم سړي تا ته کسان کارډ درکړ کم سټوډنټانو ته سټوډنټ کارډ لنګرخانې یې جوړې کړې پناهګاه یې جوړې کړې پیغمبر حرمت رسول باندې اقوام متحده چې ودرېد یا که نعبد و یا که نستعین ناره یې وکړه قرآن مجید یې اول ور په څلرم نصاب چې شامل کړ او مطلب دا ده چې اچولی ده نه یې دی پرېښه نه یې ده ښځې پرېښلې نه یې ده اولاد پرېښه نه یې ده پاټۍ پرېښله ظلم ده لګیا ده بدماشي ده ریاست بدماش سلی ده او خپل عوام سره ټول کار دې لپاره ده چې د ګنجا راولي دا ګنجا چې کوم ده دا تاسو په دې وینو چې دا نن د شریعت ناره ده او چې څرنګه الیکشن وشي څو سیټان دی وګټي مولوي صاحب بیا به دا سیټان ټول ور واچوي دغه دین سره به ور واچوي نواز شریف موږ تاسو وطن یو ده څرنګه د مقررینو خبره وکړه خپل کام عزت او ننګ جنډا او شمله مو چیزه کړې ده یو ځل شریعت مخ مې درته چېښه دنیاوي مخ مې درته چېښه مشرانو الله دې تاسو ته د فیصلې توفیق درکړي 8 فروری ته چې دا کام دا ولس ښه نمایندګانو انتخاب وکړي صحت کارډ یې ورکړه د خوار غریب خلکو 10 لک روپۍ هغو دپاره یوه دنیا ده خلکو علاجونه شروع کړل پناهګاه یې جوړې کړې چې چا ده مړۍ درک نی او د قیام درک یې نی وټل خو پیسې نی او دغه سړي چې کوم دی شوکت خان هم ورکړ چې د پاکستان هر غریب دپاره چې غریب یې نو تا علاج فري ده چې امیر یې بیا نشته لاهور کې جوړ کړ پېښور کې کراچۍ کې نمل یونیورسټۍ یې جوړه کړه سیرت النبي اتھارټي یې جوړه کړه القادر ټرسټ یې جوړ کړ القادر یونیورسټي یې جوړه کړه نمل یونیورسټي یې جوړه کړه د
دا ټول ژوند یې ورکړی دی د خاورې د پاکستانیانو خدمت دپاره او اوس هم زه چې جیل ته ورسه اومه میاشت یې لګیا ده دغه سړي په جیل کې او د دغه سړي چیرې ما ته دا نه وویله چې یاره زه به کله راوځم کیس مې ورته کړی عمان خان صاحب وزیر اعظم پاته یې زه به تا دپاره بی کلاس که ایر کنډیشن به وي نوکر به وي فریج به وي ټي وي به وي نو ما دا کیس ورته وکړه دی مې شاته خبر کړه ما ته یې ویې چې دا اعجاز چودھری بوډا سړی ده دا ډاکټر یاسمین راشد مقابله یې نواز شریف سره د کینسر بیماره ده 3.5 کاله عمر یې ده په جیل کې ده بار کمپین اجازت نشته چې دا سہولیات هغو ته شته خدیجه شاته شته صنم جاوید ته شته چې هغو ته نشته نو زه یې څرنګه جان ته واخلم نه دی نه دي اخیستي دا داسې انسان ده دمې یې راوستې اجراګانې راوستل دا طوایف ورته وایي دا یې راوستې کتابونه یې په ولیکل د ده عیدت د ده نکاح د ده ښځې د ده اولاد هر څه یې متنازع کړه خو نن هم داسې ولاړ ده لکه غر مور خو چې زوی خو پیدا کړی ده نو آیا د دې دغه سړي سره ودرېده دا جهاد نه ده دغه سړي باندې سر که قربان سي خپل هر څه دې پاکستان ته ورځي نو موږ دې خپل ګټې ته چې موږ نقصان نه وسي ما میله نه سي زه جیل ته نه سم لاړ زه په نقصاني نه سم بیا دې دپاره جان چمته کول دا د غیرتمندو ښېونه ده او دا د ده تاثیر و دا د ده اثر و دا د ده مینه وه چې کوم سړی ورسره کښېني خدای داسې یو تاثیر ورکړی ده چې چېږېږي له مینې نه به یې تا زړه ډکي د ده په مینه چې به ګرفتار یې نو د دغه سړي سره روان یو د ده سپیان یو د ده په نام ووټ غواړو که چېرې کوم ولس ووټ راکړه 8 فروری یې چې طاقت راکړه ایوان چې حکومت راکړه خو دا کم خلک یو طرف ته ملا ده دا ملا تا نه ووټ واخلي د شریعت په نام د دین په نام چې ما ته یې راکړه شریعت تقاضا ده اسلام تقاضا ده نو تاسو بار بار ووټ ورکړی ده ټول ولس ته وایم د ضلع ته چېرې دا پته مو جندې کړې ده چې هغه 2 ډول ووټ ته نواز شریف ته ورګډ کړي ته بېنظیرې ته ور واچوې ته زرداري ته ور واچوې ته مشرف ته ور واچوې دا تا اسلام په مشرف زرداري په بېنظیر مریم نواز ختم شو لکه تاسو یې دی نه د ده د دې دعوې دروازنوالي اندازه وکړئ د ده اسلام دغه ده چې ده په دا څرنګه اشفاق خان خبره وکړه چې په دوره علما چې چېرې عالم ورته ښکاره نه شو 12 لکه ټانک چې ورته عالم ښکاره نه شو هلې زوی دالې زوی دالې پښین ته 8 کسان مېړان سړي څلور زنانه په ریزرو چې د یوه کور نه ده درولي دي دا د ده اسلام ده چې نه پکې میرټ شته نه پکې پارټۍ د هغه خلکو عزت او قدر شته چې کومو د پارټۍ ته چې کوم د ګډ ژوند ورکړه موږ نه غواړو چې دا خبرې تاغي موږ یو موټی یو لاس ګوتې یو د خان سپیان یو او د خان یو امیدوار ته ورکول بل ته نه ورکول دا خان سره وفا نه ده خاص درته کوم ټولو ته موږ سره وفا وکئ حق سره ملاتړ وکئ انشاءالله 8 فروری ته ووټ راکئ نورې خبرې مې ډېرې کړي دي چې د تاسو حقوقو به موږ څرنګه تحفظ کوو موږ مخکې نور پروګرامونه دي ډېر اوږد تقریر مې وکړ الله دې تاسو آباد او خوشحاله ساتي ډېر اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم کښېنو ګلاب پړه لیکه خلک یو نو شعور زیات ته مخکې به موږ لخوا د سبق ډېره کمي وه ماشومان به خلکو سکولانو ته غربت له وجې نه نه لړل یا جهالت و لږ غلي شو زه خو به د علاقې سیاست خبره کېدی شي لږ غوندې ټچ کړ خو زه به لږ عمران خان بیان تاسو ته وکړم عمران خان
سره مې مئی 2022 نه والا دا نن وخت پورې ډېر نږدې ټیم ما ورسره تېر کړ، ډېر نږدې نه مې ولیده. موږ خپله چونکې زه وکیل یم، جج پاته یم، نو دا جیلونه تاڼې کچرۍ دا مو واړ عمر چې کوم ده په دغې کې تېر شو. نو بعضې خلک داسې چې ډېرې خبرې کوي چې یاره ډېر ښاغلی یم، ډېر مېړانه یم، ډېر تکړه یم، ډېر مضبوط یم، خو بیا چې کله جیلو ته څیر نه بیا چې کوم د ټټار په لګېدلی بیا چغې وایي چې هله باس وم. ډېر د مضبوطۍ دعوېدار خلک مې لیدلي دي چې ډېر کمزوري ختلي دي، خو ذهن مې او تجربې مې دا ویله چې کومو خلکو جیل بار بار لیدلی، سختۍ مشقت یې تېرې چې خان یې 9 مئی ته ارنوني وایه، 10 مئی ته عدالت چې ورې پولیس لین چې عدالت اوس ورغله، ما سره ډېر فکر و چې دا خان به مطلب دا ده چې کمزوری سلی نه یم، ولې چې تاسو ته پته ده چې کله پولیس سي یا فوج سي حکومت سي ادارې سي عدالتونه سي دا ټول درته په یوه وي، بیا سړی حوصله واچوي چې یاره ما به د ما نه خو چېرې ډېره غټه ګناه سوې ده. نو زه چې دلته ورغلم اولنی سړی زه وم چې دا 9 مئی نه بعد ده سره ما ملاقات وسه، دی د پاکستان د ګرد حالاتو نه نه خبر، ما خبر کړ خو ما ده ته کتل چې ده چې صورتحال ده، چونکې ما تجربه خپله دا ده چې داسې وکیلان مو به وو چې موږ سره به و سزای موت غږ به په اوسه بیا بر واچېدل، چوک په عدالت سره ډنګ سلل، شاته مو به بري کړل، خو لکه دا تاسو ته پته ده سټیشن چې عمر قید وسي. نو ما خان ته کتل چې خان چې پوزیشن او دا پولیس لین ټول د رینجرو نه ډک و. نو خان چې کوم دا په خندا و او دا دا خان دي که نه که تاسو د خندا ته کتلي نو د دا ټنډه خان دي، تاسو به چېرې په نو ما دا کیسې ورته وکړې چې دا پنځه باندې شل میړه سړي یې موږ نه مړه کړي 9 مئی باندې 100 کسان موږ اول ګولوی نه زخمیان سوي، 4 کسان موږ اول داسې زخمیان سوي دي چې واړ عمر معذوري سوي. په 48 غنټو چې موږ نه 10,000 ورکر ونیول، 10,000 ورکر چې نیسي نو هغې دپاره ډېر اپریشن تیاری کېږي، نامونه پلار نام کور یې چېرته ده څرنګه به یې نیسو. نو دا 9 مئی چې کېده نو دا هر شی مخکې نه تیار و، څوک به نیسو چاته به لاس اچوو. دا 9 مئی چې وکړه نه چونکې موږ خو ډېر نږدونه په موقع موجود وو، دا یوه ډرامه وه. دا 9 مئی دې دپاره اصلې وه چې موږ پي ټي آی چې کوم د سیاست دا کوم صفه ده دې نه موږ صفا کړي بعد تر نن ورځې پورې 9 مئی په نام چې څه روان دي، روان دغه دي چې موږ سلام جاوید درولې ده مریم نواز ته. مریم نواز چې کوم د بیانونه ورکوي پرون یې بیان ورکړی و، په دا خپلو خولو شرمېږي نه چې وایي پي ټي آی خلکو سره د دهشتګردو سلوک په چا ده، لکه دا چاته وایي دا پاکستان ولس شئ، موږ او تاسو شئ چې موږ سره دې د دهشتګردو سلوک وشي. دهشتګردو سلوک او دهشتګردو قسمت کې تا نسل سي چې ګرد پاکستان د پلار او تا وشو کو 12 ارب ډالره د ګنجي غل 4 ورته د حکومت وکړ، وزیر اعظم څه 3 ورته یو ورته ورور څه 3 ورته چې کوم د خپل وزیر اعظمي پنجاب چې وکړه. دا چې کله جوړ شوي دي دا شوټې غلې ته بیا چې کوم د پیسې بار لږ تکي نو کله بیا ډیل وکړي یو ورته دی په عزت نه ده وتلی، هر وار دی په کرپشن چارجز وتی ده. نو صنم جاوید مقابله د یې سره ده، صنم جاوید غریبه جیل چې ده د بچو مور ده، وړ وړ بچکي دي. صنم جاوید چې کوم ده هغې ته دومره حق نسته چې د خپل ووټر ته ودرېږي، څو ورته خلاص اصلاح حکومت یې پرېږدی نه بیا یې ورته نه کړي. عدالتونه چې کوم دي هغو نه غړا سپي جوړ دي،
لکه مطلب دا ده ما دې خپله 32 سال مې وصل دې پېښې چې دومره سپک عدالتونه دومره سرنګو عدالتونه دومره بې توکیل عدالتونه موږ نه ولیدلي عدلیه چې کوم دا دې نه بعده بیا تا سره بل فورم نشته زیاتوب در سره چوک وکړي نو ورته یې به چې عدالت ته ولې بولې عدالت چې عدالت درته ړنګ سي نو بیا خو خدای او تا منځ کې بل څوک پاته نه شي نو موږ په دا اتو میاشتې راسې عدالت موږ دپاره نشته خو هغوی دپاره شته دا موږ په خلاف فیصلې کله بیټ رانه واخلي کله خان قید کړي دا دروغو د 2 پیسو کیسونه نه دي د 2 پیسو کیسونه نه دي یاد یې لرو دا کیسونه به یو ټیم حتمي نتیجې ته رسي